السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم نن درته ډیره خاص او نوی برکت والا وظیفه درخوایم چې دا وظیفه محترمو د رمضان مبارک په اخیری شپو کې چې کومه شپه ستاسو خوښه وي و تر د اختر د شپې پورې یعنی دا وظیفه تاسو کولی شئ، بلکې د رمضان مبارک بالکل اخیری شپه یې هم کولی شئ، تر دې پورې چې د اختر په شپه یې هم کولی شئ. مطلب دا چې هر شپه وي د رمضان مبارک اخیری عشره کې، نو تاسو دا وظیفه هم کولی شئ او په غیر رمضان مبارک کې هم دا وظیفه کولی شئ. لیکن د رمضان مبارک کې د دې وظیفې د کولو ډیر زیات فضیلت او ډیر زیات برکت دی. محترمو، د رمضان مبارک اخیری عشره ده. الله جل شانه دی زمونږه عبادتونه، نفلونه، تلاوتونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی، او الله جل شانه دی زمونږه استاسو د نیک اعمال زمونږ د بخنی سبب او ذریعہ وګرځي. محترمو، د وظیفه ډیره اسانه ده او د وظیفې د پاره څو شرطونه هم دي. د وظیفې د پاره اولنې شرط دا دی چې وظیفه به په اودس کې کول وي. محترمو، بغیر د اودس نه دا وظیفه کول دا اسی عبث دي. بل محترمو، دویم شرط د وظیفې د پاره دا دی چې دا وظیفه به د ماسخوتن مانځنه وروستو د سبا خطو پورې دا وظیفه کول دي. یعنی صرف په دغه ټیم او په دغه وخت کې د دې خاصوالی دی، یعنی په دغه ټیم کې کول پکار دی. او محترمو، دا وظیفه به په یو پیره کې کول وي. مطلب دا چې یو پیره ته کېناستي، په یوه ناسته باندې دا وظیفه کول دي. چې یو پیره ته کېناستي نو دا وظیفه به بیا سرته رسئ. محترمو، د دې وظیفې طریقې کار څه دی، په څه طریقه به دا وظیفه کول وي، نو هغه هم زه تاسو ته وړاندې کوم. طریقه د وظیفې دا ده محترمو چې اودس په مو کړی وي، تیار په اودس ماسخوتن منفس چې هر ټیم وي د سبا ختلو پورې، نو اول به درود پاک 3 ځله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وای. بیا به محترمو سورة کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سره د بسم الله به دا 421 ځله وای، یعنی 421 مرتبه به دا سورت وای. بیا به محترمو د هغې نه وروستو 3 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا وای. او بیا به محترمو د الله جل شانه نه ډیر په زارۍ او په مینت سره او ډیر په ګړګړا کر په جړا سره به د الله جل شانه نه نو د خپل حاجت دفاره، د خپل ضرورت دفاره، د خپل پریشانی د ختمېدو دفاره، د بیمار د شفا کېدو دفاره، او چې د رشته دای یعنی سړی رشته کوي د خپل رشتې دفاره هم، یا څوک د نوکرۍ دفاره هم د الله جل شانه په دربار کې به ډیر په زار او په مینت سره او په جړا سره دعا وغواړي. نو محترمو، دا وظیفه په خپله هم وکړئ او د بل نورو مسلمانانو سره د ثواب فنیت سره شیر هم کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.